شب بارات چې په پښتو کې ورته مونږه د شو قدر شپه وایو او بیګاله چې دی د شو قدر شپه ده شب بارات دی یعنی بیګاله د ګل شپه چې کومه ده دا د شو قدر شپه ده. شو قدر یا شب بارات د شعبان په 10 تاریخ داغه شپې ته چې دی شب بارات ویل کیږي یعنی اسلامی تاریخ چې 14 شعبان او بیا د 10 چې کومه شپه را روانه ده دیتا شب بارات ویل کیږي. نو چونکې بیګاله په 10 شعبان شپه ده نو دیتا شب بارات یا شو قدر شپه ویل کیږي. په احادیثو کې د دې شپې د عبادت فضایل چې دی غراغلي دي. په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په دې شپه باندې الله رب ذوالجلال د قبیله کلب د ګډو بيزو د ویختو برابر خلک چې دی هغه معاف کوي. مطلب دا دی چې ډېر زیات بشمار خلک چې دی الله رب ذوالجلال په دې شپه کې چې دی دا غوي بخنه کوي. نو په کار د چې دا کومه شپه را روانه ده په دې کې مونږ د الله تعالی عبادت وکړو. د عبادت څخه خاص رغه مقرر نه دی چې په کومه طریقه باندې عبادت کول دي خو هر یو سیست چې عبادت دی هغه تاسو کولی شئ. د الله تعالی سره مناجات وکړئ د الله تعالی نه دعاګانې وغواړئ الله ته وجاړئ او په خپل ماضي باندې چې دی نو هغه لږ وجاړئ په خپل اعمالو باندې نظر وکړئ کم ګناهونه چې زموږ نه شوي دي هغه الله تعالی باندې چې دی هغه معاف کړئ. خو لیکن چې دا دومره یعنی بهترین شپه ده چې الله رب ذوالجلال بشمار خلق معاف کوي خو په احادیث کې راځي چې 15 قسمه خلق الله رب ذوالجلال هغه په دې شپه باندې هم نه معاف کوي. اولنې نمبر کس چې هغه مشرک یعنی الله رب ذوالجلال شرک چې دغه نه معاف کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به نو شرک الله نه معاف کوي. دویم چې کم خلق په زړونو کې بغض ساتي کم مسلمانان چې په زړونو کې بغض ساتي الله رب ذوالجلال په دې شپه باندې هغه خلق هم نه معاف کوي. دریم نمبر هغه خلق چې کم متکبر خلق دي تکبر والا خلق دي ځان ډیر اوچت او ډیر لوی ځان حسابي الله رب ذوالجلال په دې شپه باندې هغه هم نه معاف کوي. څلورم نمبر هغه خلق چې د خپل مور او پلار نافرمانی کوي خپل مور او پلار زړونه چې دی هغه خفه کړي دي. یو خدای وی کنه چې عام کچرته خبره نیمه تیز لاړ شي د مور سره نو دې ته نافرمانی نه ویل کیږي. نافرمانی دې ته ویل کیږي چې د مور هغه زړه چې دی هغه تاسو مات کړي په مور باندې داسې आवाज راوکاږي چې هغه انتهایی درجه خفه شي. دغه خلق چې کم د مور پلار نافرمانی الله رب ذوالجلال په دې شپه کې چې هغه نه معاف کوي. او پنځم چې کم خلق د شراب عادي وي شراب چې هغه مستقل هغه شراب سکي شراب پر خودو ته چې تیار نه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه باندې د دغه خلکو هم مغفرت نه کیږي.